رضي الله تعالى عنه لعله قال عن ذلك قال من بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بين انا عند البيت پیغمبر اسلام ما بین ذکی ذپلین بیت الله باندې بین النار والقران فما بین الوضوء او الوضوء. دا روایات دا مختلف راغلي دل ترادی بین انا عند البيت فبعض روایتو کردی بین انا عند الحفیظ ودویم روایت کردی حدیث دا ابو ذر رضی اللہ عنہ کرام بل روایت کی فرج سقف بیتی زما د کوټې هغه برا چت چونو هغه کولاو کړی. یو روایت واقعي نقل کړي څلورم هغه کې راځي اسری بی من شعب ابي طالب ما باندې بوتللو شو د شعب ابي طالب. حدیث د ام هاني رضی الله عنها کې راځي چې انا پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي انه باتا فی بیت ام هانئ چې ما د ام هانئ په کور کې شپه تېره کړه. روایات مختلف راغلي بعضونه معلومیږي چې پیغمبر اسلام حتیم کې بعضونه معلومیږي د ام هانئ په کور کې او د بعض روایتونه معلومیږي بین انا عند الحفیظ عند البيت بیت ام هانئ کې ما شیخ ابي طالب. د دې ټولو روایتو په مابین کې جمع کیدي شي هغه داسې چې نبی صلی الله علیه وسلم وضو د ام هانئ رضی الله عنها په کور کې د ام هانئ رضی الله عنها کور دا د شعب ابي طالب سره نږدې او د چت بر چت چې دینو هغه کولاو کړی شو. د اضافت د بیت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کړی دې معنا دا ده چې پیغمبر اسلام په دې کې اوسېدل په دغه وخت نو دا ملائکه دلته کوزه شو پیغمبر علیه السلام د هغه ځای نه راوېستل مسجد ته راو د دې بیت نه د دې کور نه نبی صلی الله علیه وسلم حرم تراول د مسجد ته داراو. نبی صلی الله علیه وسلم په حرم کې ډډه ووهل چې ډډه ووهله پیغمبر علیه السلام باندې اثر د خوب راغی چې اثر د خوب راغی نو به د ملائکه راغله د اثر د خوب راغلو بین انا ما بین النائم والیقظان د وضو د ویښ ما بین په اثر د خوب راغله. جبرئیل علیه السلام راغ پیغمبر علیه السلام دی دینا د مسجد حرام دروازې ته ویو د مسجد حرام د دروازې نه نبی علیه السلام په براق باندې سور کو او سفر شروع شو. نو ځکه ټول روایتو کې تدبیر کې دي چې روایت په مابین کې مخالفت او دانشته نه انا عند البيت بين النائم واليقظان سمعت قائلا يقول اعوذ بالله بين الرجلين ويرسل يوم احد الثلاثه بين الرجلين مراتنا حمزه او جعفر رضي الله عنهما نفقوتيت فانت لقبي نراتك کړه ما باندې یو بوتلو شو ما باندې فقوتيت ما تراتك کړه به توست من ذهب اوایا او دې من ذهب يعني ما انتظر رسول الله كذا وكذا قال قال تقولوا لي كذي عن هياي قال الى ما شاء الله ما قال لا اسفل بدني لا ما وتشيكرا دنا الى اسفل بدني نزل جيله فاستخرج الحديث ما قال فقال بما كذبوا الله كما كانوا ثم خشيا يذكر في ايمان وحكمه الايمان وحكمه ثم اوتيت بذلك يقال له رب ولنا يوسف الذي يقوم من أقوى من قوم عليه وسلم على بين السماء يتقى عليه سلام قبيلة هذا قال في بكر ومن معه قال محمد صلى الله عليه وسلم إلى رسول إليك قال نعم قال فقال لنا وقال محمد الذي المدين جاء قال فأتينا على آدم عليه السلام ولا الذي تشفى ولم نعلم لك بالتالي عيسى ويحيى عليه السلام وبالتالي شكيت عليه السلام وفي رابعة عليه السلام وفي الخامسة هارون عليه السلام قال ثم انطلق هذه الهيئة الثالثة فأتيت على موسى صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال مرحبا بحق الصالح والنبي صالح فلما جاءت فقالوا بها ما يكفي قال رب هذا غلام لما فلما چرما بقا موسی علیہ السلام جڑے بنو دی आवाज شو مایو کیگا سشی جڑے دالرا
څه شي جوړېدل اصل کې موسی عليه السلام دا حزن د موسی عليه السلام په دی باندې چې زما په دې بنی اسرائیل کې مؤمنان داري کوم سره دې نه چې عادت زیات عادت ډیرو په مؤمنان په کې دا کوم مضافقه جړه دا حزن په خپل امت باندې او دا نبی له صلوات و سلام باندې غیرتا و غیرتا په کېدلو کې ویل کېږي حسد حرام دی غیرتا جائز نه بلکې مستحب دا ممدوح ده غیرتا کوله چې د پیغمبر له صلوات و سلام اتباع دا ډیر دي غیرتا په خیر کار کې دا محمود ده په ښه کار کې غیرتا کې غیرتا په بد کار کې دا مذمومه ده معنا دا ده چې څه وي چې کاش کې دا پلانې طالب سبق پابندي کوي کاش کې چې دا پابندي ما کولې دا جایز او کته وی دا پلانې طالب چکر وي همت وکړي کاش کې چې زمدا ته محمد متعدی ګرځیدل دا ناروا ده دا حرام ده هیڅ په فکر کې دا پلانې سره ډېر منځګزار ده کاش کې چې مام دا جایز ده یاره د پلانې سړي په پلانې خوري سره ډېر خیاستو کړی و په ناجایز طریقې باندې د هم پرچم بلو کاش چې مام دا کړی دا ناروا نو غیبت په کېدل په خطر کې جاهل دی په ناروا دا غیبت په خطر کې ده موسی علیه السلام چې ته کاش د پیغمبر علیه السلام د امت په شان د تمام د امت دی دا زیات وي ځکه دا امت د نبی علیه السلام د ټول امتونو نه دا بل مقصود ده دا بقا جړه د موسی علیه السلام په دې نه و چې د نبی علیه السلام امت ولې ډېر دی دا بقا جړه د موسی علیه السلام حزن غم خپل قوم باندې خپل امت باندې چې وګوره د نبی صلی الله علیه وسلم امت ډېر دی او زمانه د امت چې دینو دا کم دی هغه ته کوم فائدہ رسېږي جنت ته وړي امت جنت ته داخلي نه د خپل قوم قومي قال رب هذا السلام قالوا قال يسر من امتي بتذكر ما يسر من امتي قال ثم نو هغه کسان وړي جنت ته داخلي ثوابونه ورته ملاويږي اجرونه ورته ملاويږي طاعت ورته ملاويږي نو دی وجنه هغه خلکو ته دعوت او خپل ایمان ډیر راوړ نو اوس اجرونه ډیر ملاوي کښ ولی ځکه چې پیغمبر اسلام دعوت خلکو ته ورکو ډیر کافرانو مشرکان ایمان او ډیر خلک ایمان راوړ چا چې ایمان راوړل دي اجرونه ثوابونه بچاته ملاوي پیغمبر اسلام ته ملاوي ودغه سیاقوي کښ چې زموږ مليان ډیر ایمان راوړل دعوت می ورکړې دي ایمان راوړل نو د مؤمنانو اجرونه ثوابونه و ما سره کړل زموږ سره جوړ ثم سلمنا كذلك كذلك بيان فايد عليه بين عليه السلام وقال في حديث وحسن النبي الله صلى الله عليه وسلم انه راى وكان يمشون كان پیغمبر علیہ السلام وی پیغمبر السلام وی له اربعه انهار سلور نهرونه ویل لفظ نهر عام ده نهر سموي او دریاب سموي د مراد نه دریاب ده پیغمبر علیہ السلام سلور دریابونه ویل او دا دریابونه دا سوی یخرج من اصلها دا دریابونه راوځي د دې د سدرت المنتهانا سدرت المنتها د دې نه راوځي دریابونه نهرانه ظاهرانه و نهرانه باطنانه دو نهرونه ظاهر او دو نهرونه چې دنو هغه باطن وو اته د سدرت المنتهانا راوځي نو نهران ظاهران او دو نهران باطنان دي نو بیوی فقلت ما ولیا جبريل ما هذا الانهار ذا نهرون سری قال ول اما نهران الباطنان فنهران في الجنه فنهران في الجنه دا دو نهرون باطن دا دو نهرون دي پچا کې په جنت کې دا د جنت نهرون دي هغه ته یو څه ویل کې تسبیل او بل څه ویل کې کوثر دا حدیث نه دا معلومه دا چې اصل د سدرت المنتهى دا پزمکه کې نه دا نهران دو نهرونه چې له دې نه تلو نهرونه راوځي او اما الظاهران دا دو نهرونه ظاهر پر نیل او قران دا نیل او قران دي دا ظاهر نهرونه دي باطن چې کوم دي اصل سبیل دي او کوثر دي معلومه شو چې د سدرت المنتهى د دې بیخ پس مکه کې او بر تلې د اسمانونو نه پر دا ونه خطرې ده لیکن بعض علماء دا دلته چې ذکر نو د دینه دا نه لازمي چې دلته د سدرت المنتهى بیخ دلته یو بر نه دي کې دي شي چې دا انهار دا بیخ د سدرت المنتهى نه وي
بیخي سدرۃ المنتهى سدرۃ المنتهى نه وزي بیا دا زی هغه طرف روان دي چې کوم الله تبارک وتعالى مخدا تر دې حد پورې چې دا مکه تر کوزيږي او په دې مکه کې دا روان او سدرۃ المنتهى نه څنګه راځي کوم چې راځي او مکه تر ودی دي په مکه باندې روان دي د دې علم الله شرعا عقلا د دې لپاره هیڅ معنی دانشته او ظاهر حدیث کې دي هم دا معنا ده دا معنا د ظاهر حدیث نم دا معلومه خو سوال دا دی چې دا دریای نیل او فرات دا دواړه په زمکه کې نبی له سلام ته پاسمان ته څنګه وکړل شو دا په زمکه کې دي فرات پاسمان کې نبی له سلام ته څنګه وکړل شو دا جواب وکم چې اسمان کې د دریابونه اسمان کې دي او هغه اسمان کې چې دوه دریابونه د سدرۃ المنتهى د بیخ نوزي هغه ته نیل او فرات نو دوه باطنی نهرونه دي چې سلسبیل او کوثر نه ظاهري نهرونه د نیل او فرات دي او دې دوه دریابونو په نامه باندې په اسمان کې او یاد راوړو چې د دنیا د نیل او فرات اوبه دا راځي د هغه نیل او فرات اوبه چې کم نیل فرات هغه واوره جوړي التا چې واوره جوړه کی هغه نیل فرات چې اسمانونو کې دي بیا هغه نیل فرات واوره جوړي بیا هغه واوره هغه زمکه ته د غرونو په سرونو باندې واچول شي هغه څخه چې جن هغه راکوز شي بیا په هغه باندې مرګ لګي هغه ولي شي او بیا دریای نیل او فرات تعالی تبارک وتعالى د هغه نیل فرات ته وګورئ ذکر دې ته نیل او فرات وي ذکر د هغه نیل او فرات او الله په دې طریقې باندې ذکر راځي ذکر دا وایي چې دوه نیلونه نیولې دوه نیلونه باطن او دوه نیلونه ظاهر او ثم رفع الى البيت المعمور فقلت يا جماعه هذا تاسشي نو قال جبريل السلام عليه قال هذا البيت المعمور يقولون لا يمسكون كما إذا خرجوا منه لم يعود فيه آخر ما عليهم يا آخر ما عليهم أبيا ذر ملائكة داخلي هر ورځ ولكن أبيا ذر ملائكة داخلي إذا خرجوا لم يعود فيه ديتا واپس کولې نشي فيه إليه دې مبکه نه دمر الله تبارک وتعالى مخلوق او د ملائکه داخلي آخر ما عليهم دا نفس بنا بالترتیب او یا آخر ما عليهم دا رفع دا په تقدیم باندې دا معنا دا ده ذالک آخر ما عليهم من دخوله دا اخر په دې باندې د دخول دینه د بیت المعمور دا بیت المعمور نو معنا دا ده یا فی آخر ما فی آخر زمان ما یاتی عليهم اخر زمانہ هغه چې په دې باندې راځي به دې د اخر زمانہ پر راځي قیامت بم ریشي او د دې اعاده به دې بیت المعمور ته ونشي چې نو به ریشي چې دې کې عبادت کوي دا یو لوی دلیل په دې باندې اشاره ده تفسیر د ملائکه چې الله مخلوق د ملائکه دا څومره زیات چې روزانه اولیاء زرا هغه داخليږي او تر قیامت پورې نوبت ده آخر زمان ما يأتي عليه ثم أوتيت ما لا تقل بي يعني أحدهما خمر والآخر لبن وعرض علي ما تبيش فأخذت اللبن ما فيه ورد فيه دامي ورد ما فيه ذاتول إلى تراوس تليشو فيه ورد نفقيلا ما فيه شو أصبت أصبت الله بك أمتك رسول سيدي الله لستا أمتك رسولك ورسلته اصحاب الله بك الله دې تدلو کې ستاسو واسبانه امت على الفطره يعني اصبت على الفطره فطرت استقامت او اسلام ته نبی صلی الله علیه وسلم دې ته ورته اصابك الله بك يعني معنا دا مراد په دې سره هغه فطرت دې خیر دې هغه فضل دې چې کوم الله تبارک وتعالى هغه اراده وا چې ستاسو امت ته بدارتي ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث باقي كثير وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا معاذ بن قال حدثنا ابي قال حدثنا عن بن مالك
عن مالك بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتذكرناه وكان في ساعته ذكرنا وزاد فيه في الحديث فوجئت ما ترى تبربة من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن چیک رشو دچانا دمال نحرنا دمرینا الى مراق البطن تل مراق البطن پوری اسفل البطن پوری مراق البطن اسفل من البطن اصل کی مراق ورق دا جلد ویلے کی دا ما سرمن چیزیں نچری شوا تر لند ہی کی دچالی کی پوری فغسل مما دم دم ثم مولی ابی ڈکڑی شو دمادا ذل حکمت و ایمان وبه قال حدثني محمد بن مسلم وقال قال دې سند کې څومره راویان راغلي دا ټول د بصری مسلم کې شعبہ هغه د واسطه کې د واسطه دې شام بصری ته نقل شوی دی دا نه چې شعبہ پکې نه دی بلکې ټول راویان د بصری مسلم نوایا حدثنا محمد بن جعفر قال ترجمه قال قال من باب العادي يقول حدثني محمد صلى الله عليه وسلم يعني ناقات رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أبتلي فقال آدم سؤال پیغمبر اسلام فرمائے موسی علیہ السلام موعد آدم موسی علیہ السلام گندمگنو او طوال موسی علیہ السلام طوال وقد قدوالا طويل كأنه لیکن موسی علیہ السلام من رجال شنوعتا ویکدا خطرے دے شنوع قبیلنا د شنوعی قبیلی د خلقنو شنوع قبیله د هغه خلقونو معنا فانه گویا کی موسی علیہ السلام دا د شنوع خلقونو شنوع اصل کې لريوال ته ویل کېږي هغه قبیله خلق هغه صفاوی د خاصو ډیر کلی صفاوی سرنوي گویا کی موسی علیہ السلام هم لري د چانه د اذناس او د چانه د خیرونه لکه څنګه په یمن کې د شنوع قبیله دا خل اگی تنسبتی فلانون شنعنیون فلانے سڑے داسے دے لکہ دا شنوع قبیلے ناگی تے چیزیں نوغا نسبت کی گی معنی دار اداز صفا خیاستخ کلی رنگ والا موسیٰ علیہ السلام صفاو وقال پیغمبر اسلام و عیسیٰ علیہ السلام یولد الجعد المربوع جعد من تمانا دا دک جسم دا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یولد الجعد دک جسم والا مربوع او دا درمیان قد والا مربوع هغه سړی ته ویل کېږي بین الرجلین فی القامت چې د دوه کسانو په مابین کې وي معنا دا موسی علیہ السلام سره عیسی علیہ السلام ډیر لوړم دا سينو په نسبت سره نور خلکو ته لکه عالم چینا راوهلا همدارنګه کثیر حقیر نو هغه مثال دا چې هغه یو لیک ګولشتا ډیر کم دا سينو بلکې درمیانه قد والو عیسی علیہ السلام مربوع او ذکر پیغمبر اسلام مالک قادر د جهنم د دې ذکر وکړه دا مولیدل همدارنګه دجال ذکر وکړه دجال ذکر وکړو څه ذکر را دي دا دواړه مولیدل اوس جهاد د ذکر جهاد اصل کې د دې دوه معناګانې یو د جهاد معنا ډکواله د جسم تک جسم یو سړی دا سی هغه ډیر مضبوط وي تو سړی داسې وي هغه ډېر غټ بختاري حقیقت کې د هغې جسم به ډک نه وي د بیماري نه اساسنه به سړی بښوي هسې پړسېدلی وي نور به کمزور نه دا ډک جسم والا لکه اس چې ښه چاک وي او هغې نه بعد دې پې باندې کته کښېني سیند کې واچو ویې زغلي ښه منډه پې باندې ووهي نو هغې نه اس بهتاتري جوړ شي هغه اس جوړ شي چې هغه بدن ډک وي بیا هغه منډه وهي په منډې باندې هغه ستومانه کېږي نه ستړی کېږي نه په هغې باندې نه ستړی کېږي او که دا کار پې ونه کړي هغه داسې کېږي په آرامي چرګوړې غوندې منډه وهلی شي دویم جعد معنا د جعودة الشعر ده جعودة شعر ده چې د دې ویښتان چې کوم دی ګړګوټي وو ویښتانې دا ګړګوټي وو دا ویښتان چې کوم دی داسې ګونجي وو ویښتان چې دی نه ګړګوټي وو چې ویښتان ګړګوټي وو دا معنا دلته نه کېږي کروي دا ابو هريره کې راځي چې عیسی علیه السلام مطلق انه رجل الشعر عیسی علیه السلام سیده ویښتان والو رجل الشعر سیده ویښتان والو نو دلته جعودت چې کوم دی په معنا ثاني سره جعودت په معنا دا چې ډېر ویښتان ګړګوټي وو دې معنا نه کېږي لکه په مابین د قدر او د چا د ثبت کې دې په مابین کې منافات دي دلته مراد نه جعد معنا دا یعنی جعودت جسم دی
عیسی علیہ السلام دا بدن چوتا ټک جسم والو دا معنا کوي. وبه قال حدثنا ابو حميد قال قال يوسف بن محمد قال حدثنا سيفان بن عبد الرحمن قال حدثنا بلال قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي على مدة يقال رجل آدم ورجال وهو رجل كثير موسى عمران رجل آدم بن نقول طوال جعل جبت سواله وأنه من رجال شنوانا ورأيت مولي ثاني مريم عليه السلام مرفوع الخلق معتدل الخلق مرفوع الخلق معتدل الخلق إلى الحمرة والبياض إلى الحمرة حال دا حال قول دي کہ ما إلى لونه إليهما حال قول دي عیسی علیہ السلام کے مائل رنگ دي حمرت تا او چاہتا بیاض تا دیتا چی دینو دا رنگ چی دینو دا مائلو رنگ یا دیتا چی دینو اغا مائلو مانا دادا چی ما ولد عیسی علیہ السلام دا شدید الحمرت نو عیسی علیہ السلام شدید البیاض والا نو بلکہ لدی کو مابین کو بیاض مشروب بالحمرتو بیاضو او هغه بیاض مشروب بالحمرت ځکه یو سړی چې هغه دومره تک سور وی لکه چا د انار راوخلا هغه ښکاري که یو سړی دومره تک سپین وي چې هغه ډېر زیات سپین وي هغه ښه ښکاري لکه دا باندې کلي یختو سر برید کې رټو تک سپین وي د وړ کې تومنا یا مرته چې ګوري نظر یې کار نه دا ښه ښکاري نو معنا دا ده چې دا داسې چې بیاض مشروب بالحمرت او دا بیاض مشروب بالحمرت دا ډېر ښایست باندې دلالت چې عیسی علیه السلام دا ډېر خیال کوي خپل داسې تک سورملو لکه د انار اوبو په شان او داسې تک سپینملو چې دي انتهایی ډېر سپینو بیاض مشروب بالحمرت او ثبت الرأس سیده ویښتانو والو ثبت الرأس د سیده چیدنو ویختانو والو او دا دلته وی چې ثبت الرأس مخکراله چې جعل ذکر جعل او دلته وی ثبت سیده ویختانو والو جعل خمانا دا چې ویختانو کې ګلګوتیو څه څه ویختانو دا سرا ټولوي نو داو کې ګلګوتیو دا تحرز راځي جواب دا دی چې ویختان دی عیسی علیه السلام من وجه فکر ثبتو من وجه پکې سیدوالو من وجه پکې ګلګوتی والو دا دواړه پکې موجود وو دا دال په حسن د ویختانو باندې حسن د چا د ویختانو باندې او دا دلالت کوي په زیادت د حسن د صورت باندې چې الله دې خپل صورت ورکړیو دا ویختان دې سیاستو دې خپلو دغه چې ویختان دې زیات دي او هغه دې ذات سب کرن کوي دا بنختاري او چې ډېر ګلګوتی وي داسې ماغم خنخ کاریږي چې من وجه اوار ویسی دی او من وجه معمولی شان د ګلګوتی والے پکې دا حسن د صورت او حسن د ویختانو باندې دال دی ځکه دلته تعارض او تضاد نه لري و قرآن مالک فرماته مالک خادم د نار او دجال لا ته کو دی شو فی آیات وقال نشانو فی اراکن الله الله کا کو دی یاهو اراکن الله فآغا آیاتو کی فآغا خوالق العادات کی اراکنا چا اللہ تبارک و تعالی خودت ویدیتا نو مانا دارا چی دا علامات سرا ما تعالی تبارک و تعالی دی کو خود لو مانا دارا چی اغیل تکم خوالق ورکرشی دا عادات خلاف کارون ورکرشی فآغا آیاتونو کی اراکن اللہ وقد دی خوارق دی آیات اللہ تبارک و تعالی ایاہو پیغمبر علیہ السلام کا یعنی نبی علیہ السلام دجال دا دجال سرد اغ آیات اکبر نقولی دن چه نور خوارق اغا اراہن اللہ چلا تبارک و تعالی دا خوارق دا آیات کو خود پیغمبر علیہ السلام کا کم خوارق العادات ورکڑی شوی اغی وطا اکلو هغه به د تریشي ورسته چې دجال ته دا خوارق العادات دا ورکړي باران اسمان دي باران وو نو کې ته شنه او شنه د سړتي مرشه دلته وی غندې تاسو علامات او نه خریته ورکړي شي
یا دا فی آیات او خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته مالک او خازن الدجال دا فی آیات یا دا کلام دراوی دی دې ادراج شوی دی په چا کې په حدیث کې او حدیث کې چې دې ادراج شوی دی دا لپاره د فل استمعان د لپاره سامعینو دا غي د فل استمعان د لپاره مراد آیاتنا او خوارق او عادات دي چې الله تبارک وتعالى دجال ته ورکړي دي دا د غي لپاره استدراج دی او د انسانانو د مخلوق د لپاره ابتلاء امتحان دی هغه لپاره استدراج دی درجه په درجه باندې جهنم ته نږدې درجه په درجه باندې او د مخلوق د لپاره یو عظیم ابتلاء امتحان دی د کډیر خلق د دجال تابعداري وکي او دجال په څیر رواني دغه خوارق او عادات ورکړي شوی نبی د سناوي په دې کې ماته خو دې شو دا دجال سره د هغه خوارق او عاداتونه چې الله تبارک وتعالى دې دجال ته ورکړي خو دې شو یا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته فلا تکو فی مریه من لقائه فلا تکو تمکیگا فی مریه پشک من لقائه مکیگا پچاک پشک من لقائه لقاء چال مستاند موسی علیہ السلام سرا محققین مفسرین وی معنا دادا فی اللقاء فلا تکن تمکیگا پشک من لقائه موسی د لقاء د موسی علیہ السلام نه موقین وی فلا تکن تمکیگا فی شک پشک د لقاء موسی علیہ السلام د چا سره د کتاب سره چې موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړل شوی تورات په دې کې څه شک مکوا ګور قال کان قدادته ويفسرها دی په تفسیر کوله دا قدادته د دې مریا دا څنګه چې ان نبی الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیہ السلام قد لقي موسی علیہ السلام فلا تكن تمکیگا فی مریه مشک من لقائه د ملاقات د پیغمبر علیہ السلام د موسی علیہ السلام سره چې پیغمبر علیہ السلام د موسی علیہ السلام سره ملاقات کړي په دې کې شک مکوا محققین مفسرین فلا تکو تمکیگا فی مریه مشک من لقائه د ملاقات د موسی علیہ السلام د چا سره د کتاب سره په دې کې تشک دا مغی دا معنا کړي دواړه مطلب راځي قال حدثنا احمد بن محمد وغيره قال حدثنا وكيع قال حدثنا سبيل عن ابي عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي حضرت قال نو په وادي حضرت باندې ودا کوم وادي قالوا دا وادي حضرت دې حضرت ته یو دې په وادي د حرمین کې د مدینه منوره مکه مکرمه دې ته حضرت وی د سور پدې تشین سوی د دې نسبت کی معین یو سری حافظ ابن حجر رحمه الله وی دا یو زید یو قريه دا امچ نمی د دې امچ قريه شاته یو زید د دې د ازرق او د مکه مکرمه په مابین کې یو مين مدل دی دې ته وادي ازرق دا کوم وادي دا ودا وادي ازرق دی قال پیغمبر اسلامي کانی انظروا حضور میلا موسی علیہ السلام کا حالتن چې موسی علیہ السلام راغلی من السنیه د سنینا سنیه چې کوم دی هغه ډېری ته ویل کېږي سنیا هغه لارې ته ویل کېږي او چې په فکر کې سنیا دا ویل کېږي د دوه غرونو په مابین کې هغه لارې ته ویل کېږي وایي موسی علیہ السلام حالتن راغلی من السنیه هغه ډېر کینا د پاسه راغلی د ورنه را کوزيږي د دوه غرونو په مابین کې را کوزيږي او سنیه هغه سخت لارې ته ویل کېږي دی وجنه سنیه ویل کېږي راه سخت کوهستاني هغه غرونو په مابین کې سخت لارې ته چې دنو هغه ویل کېږي هغه راه د شار در بالاره کو همدا معنا کوي چې هغه سخت لاره چې د غرونو په سر باندې هغه ته ویل کېږي سنیه ولهو جوار موسی علیہ السلام د بارا आवाज الى الله الله ته بالتلبیه په چابانی په تلبیه باندې आवाज کوي ثم تا بیرا غلا سنیه الحرشا یو اوري رتی حرشا باندې دیوان پیر شو فقال اي سنیه هذا دا کوم سنیه دا پیغمبر علیہ السلام تاسو کو چې دا کوم سنیه کوم ډیری دا قالو دي صحابه دې سنیه حرشا دا سنیه د حرشا دا قال كأني انظر ويكذبوا الى يونس بن متى عليه السلام تعالى ناقه يوسف عليه السلام يونس عليه السلام کو قبانه حمراء درو قدا جعدتا
او داسې ډک جسم والا دا یونس علیہ السلام ډک جسم والا دی علیه جبۃ یونس علیہ السلام باندې جبۃ چپندا من صوف د چانه د وړیونا د وړیو چپنی او سرا ختام ناقلی مهار د یونس علیہ السلام خلبۃ دا پوسټ کې د فرماوله دا اغینه د کوخي مهار دی وهو یلبی یونس علیہ السلام تلبیه وی سوال داره چې یونس علیہ السلام څنګه کېدی شي چې جو به ابو سید یونس علیہ السلام او طواف کوي دغه طواف کې هو جو په اوسن د ممنوعي پیغمبر اسلام یونس علیہ السلام جو په اوسن او په دغه وخت کې په دغه حالت کې دا طواف کوي جواب داده چې هغه خپل شریعت باندې عمل کوي یونس علیہ السلام خپل شریعت دی داغه په شریعت کې دا جایز دی چې دوام د نبی رسول الله په شریعت کې دا جایز نه بلکې دلته یو رضا وی یو ازار وی او سر باندې سرتور وی او منډه به ثواب وکې الله دې کې تزرولا په دې کې عاجزی دا ځان بدلی ونی په شان کې دلالت اطلاق حضور کې ځان بدلی شي صلی الله سلام په شریعت کې په دین کې کې دي شي چې باندې او استوا نو په هغه وخت کې چې دې ثواب کول دا جایز وو اوس پیغمبر سوال داري چې دلته د انبیاء علیه السلام یونس علیه السلام وفات موسی علیه السلام وفات نو دې وفات دي نو دې څنګه حج کول چې دې مولدي دې په دار د اخرت کې دي دار د اخرت دا خو دار العمل نه دی دار د اخرت دا دار العمل نه دی دار عمل خو د دنیا را نو څنګه حج کولا څنګه چې د نوبت تلبیه ویلي پیغمبر علیہ السلام چې ما اولیلو چې دی حج کول او دی تلبیه ویلي دې یو جواب داري چې د انبیاء علیہ السلام د دې مثال په شان د شهدا وي بلکې د انبیاء علیہ السلام د شهدا ونم افضل دي او شهدا متعلق الله وي بل احیاء عند ربهم يرزقون هیڅ نشته چې د انبیاء علیہ السلام د حجونه کوي د انبیاء علیہ السلام د منځونه هم کوي منځونه هم کوي دې هم دې کې په هغه دار اخرت کې تقرب الا الله اصلي چې څومره دې وخت او طاقت دې دنیا دار عمل دې دې التم کوي یا دویم جواب داده چې دلته د اخرت عمل څه دی اخرت عمل ذکر د اخرت عمل هغه دعا دا هغه بلل دي نو دعوا هم فيها سبحانك اللهم آیات کراځي چې د دې بلل څه شي هغه دعا دا سبحانك اللهم وي دې عمل داخل د الله ذکر کوي الله تبارک وتعالى دعوا کوي او دعاګانې کوي د انبیاء علیه السلام تلبیه وي اللهم لبیک په دې باندې आवाज چې نه غوته کوي یا دریم جواب دا وکړه چې دلته دا پیغمبر علیه السلام خوب لیدل د لیلۃ الاسراء کې پیغمبر علیه السلام صدا خو د شي ویني دا پیغمبر علیه السلام خوب لیدل او دا ورته کول شي لکه دا په عبد الله بن عمر رضی الله عنه پروي چرالي بين انا نائم رايتني اطوف بالكعبه جزان وین چې بیت الله شریف طواف کوما دا د معراج په خبر نبی اسلام ته دا بل وخت پیغمبر علیه السلام کو دې لکه بعض ویته نه دا معلومي یا څلورم جواب دا وکړه الله پاک پیغمبر علیه السلام ته د دې حالات او د کوم د دې په حیات ژوندانه کې چې کوم حیات هغه حال د حیات د الله پیغمبر علیه السلام ته ممثل کا هغه نه اجساد مثالی چې نه جوړ کړ چې یونس علیه السلام حج څنګه یونس السلام تلبیه څنګه د موسی علیه السلام حج څنګه موسی علیه السلام تلبیه دا څنګه لکه دې حدیث کې نبی دې کأني انظر الى موسی کأني انظر الى عیسی گویا چې د ګورما گویا چې د موسی علیه السلام د ګورما ویني معنا دا دا هغه جسدي مثالي الله جوړ کړو چې دنیا کې څنګه حج کولا څنګه تلبیه کولې هغه صورت شکل پیغمبر اسلام الله وکړو او یا پندم جواب دا وکړه چې دا پیغمبر علیه السلام ته
نبی رسول الله سلام ته الله تعالی کوم وحی پیغمبر اسلام ته شیوا د موسی علیہ السلام د یونس علیہ السلام چې دې څه کوله د دې څه پروګرام دا رؤیت عین نه دی بلکې هغه حالات وحی پیغمبر اسلام ته شیوا چې یونس علیہ السلام دا کار کوله موسی علیہ السلام دا طریقې باندې طواف کوله طواف کوله وله دوار موسی علیہ السلام لپاره आवाज الى الله لا تبارك وتعالى جوار आवाज کو تقول تی ویلې کی کو تقول आवाज الى الله الله تا بالتلبیه بچابانی په تلبیه باندې په تلبیه باندې आवाज کو تقول ډیر اثر وکړ په سنیه هر شاه باندې دا یو ورده فلار د شام او د مدینه منوره کې جو په تقریب دی په دې باندې پیښو یونس علیہ السلام ویل چې دا سورو په چابانی کو خبرې اورې حمرا سروفدا او جعلتن او دا سروفدا دکه سموالا عیسی علیہ السلام دا سورده چې دکه سموالا لري علیه جبتن پدی باندې چپند من صوفین د وړینا ختامنا پتیه موات کی قلبتن دا پوسټه د فرماو دی او وی ربی او هغه تلبیه وی هغه سوی هغه تلبیه وی او आवाज دې هغه وچتای نو هو یلبی قال ابن حنبل احمد ابن حنبل في حديثه قال وشيء بيدي يعني ليفا ختام ناقته ليفا ليف او قل بيو معنا دا قل بتن پوست کی جو فرماتا وئی او ليف کی قبضه دا پوست کی جو چا فرماتا دا وئی دا پوست کی جو فرماتا وئی وایو آیا وبه قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا الشافعي عن داود عن ابي العالي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكه والمدينه فقال الجواد فقال ايها هذا فقالوا وكذا فقال كأني انظر الى من فذكر بلونه وشعره النبي صلى الله عليه وسلم وشعره لسان موسى عليه السلام داخل شيئا بعد اوصاف ذکر کړو هغه د لون اسمر بندونو هغه ویتان چې کوم دي هغه جادون هغه ویتان چې کوم دي هغه جادو معنا چې د ویتان معمولی وګړي چې دیوا لم يحفظه الذي اثري الفاضل داوود یا یاسرنی او موسی علیہ السلام واضعا اصبعه في وجهه يقولون جو بطلرا کو منفي له جوار الى الله دی وجه اوالو الله تفسری باندې پتلوی باندې دا دې په دې باندې مستحب دی چې په وخت چا کې د आवाज او چتولو کې دا आवाज او چته وګونو کې چې دې نو دا به کېدا आवाज او چته وګونو کې دا به کېدا ځکه اذان کې هم مقصود आवाज او چتولوي ځکه دا اذان په ټیم کې هم په دې وګونو کې ودا به کېږي هغه نه په आवाज چې دې نو دا او چته ځکه چې وګونو دې کولاوي وګونه دې کولاوي چې دا आवाज وچته کې خپل اوري نو چې ما خوري تیز आवाज او خوري تیز आवाज مو څه نور نور مور کوا چې وګونو کې دې بوتي کې وي خپل نه اوري نور आवाज ته ورته نورم زور کې आवाज وچته اوازان کې مقصود امداري وسکون سره هغه आवाज ناوري هغه आवाज ناوري چې आवाज ناوري نو ته ورته تاسو کا نو دې څنګه او خیمه ولې دې خپل आवाज نه کوي اول چې په زور چې غوړي او چې ما ورو خبره وکړه دې بل اوري دې کني اوري چې غوړي د خپل نه اوري څنګه چې دا आवाज نه اوري چې په جیب وایي आवाज او چې څه ته وګورئ اذان کې مقصود چې دا وګورئ چې وګورئ کې دې موسی علیہ السلام وګورئ چې په مارن په حاضر وادي چې دې له په باندې حاضر نبی السلام وایي ثم كنا من الله وتعالى مراد على سنه فقال اي سنيه هذا قالوا هرشا دا سنيه هرشا او لفت او لفت یا سنيه هرشا او لفت ما دوی هرشا سنيه دا په قرب ځخمي باندې دې لفت ویل کېږي او دا شرط راوي نه او هم کې چې دا او د تنویر لپاره وي یعنی بعضی هرشا ویلی او بعضی لفت ویلی دي په حقیقت کې دې ډول سماجن کې خلاف دانشتره خلاف دې په مابین خلاف دانشتره فقال پیغمبر اسلام علیه ان انظر الى موسی صلی الله علیه وسلم على لقد من لا عليه كتب كتابنا قديم قربت ما من جهاد
قربتن دا بدل دے نیفنا یہاں سے بیان دے دام دلاتی کہ نیف سمانا قربتن صدا پوستے کہ فرماؤ مارن جہاد الوادی ملبیاں اور تلبیہ ہوئی کیوں آیا وفي قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا الوكيع عن ابي جعفر عن مجاهد قال حدثنا عباس رضي الله تعالى عنه قال حتى جلس قال انه مكتوب بين عينيه كان قال ابن عباس قال ذلك ولكنه قال له بين حاضرين مكتوب بين عينيه كافر ذلك لي لا خبر وقال قال مجاهد فقال ابن عباس لم اسمعه ما يولي النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك كلام قول دا قول ما نبی علیہ السلام نے ہے فنسکن تو لکھے نبی علیہ السلام قال اما ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فانظروا الى صاحبكم تاسو ګورئ صاحب پر تمات نبی علیہ السلام پر ځان دے ابراہیم علیہ السلام هم داسو لکه ماته تاسو ګورئ ماته تاسو ګورئ دا مانو ولې او تاسو ماته ګورئ دا واما موسی علیہ السلام فرجون آدم گنز رجال دم اسمولو على جمل احمر محكوم بقربة لا غير محاكم يقول سكر فرماو فأن ينظر إليه ذبور مدينة إذا انحدر فلسلات ذلك في الوادي وشاكر في فرقه يلبي موسى عليه الصلاة والسلام والتلبية وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عليه قال حدثنا محمد بن مسلم قال أخبرنا الليث عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا علي الأنبياء فإذا متذروا من الرجال كانهم وإذا علي الأنبياء ومن الأنبياء عليه السلام بيشهد فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال موسى عليه السلام دائما ضرب من الرجال ضرب چکم دے اگر سڑی کے بھی لیکن بین الرجلین دو کسانوں کو مابین کی فقیلت و کثرت لحن کے نمانا ضرب موسى عليه السلام ضرب من الرجال معتدل الجسامة دخلقنا معتدل الجسامة او ضرب اگر سڑی کے بھی لیکن کہ خفیف اللحوی وخفت کم بیاغی کے بھی لیکن نمانا ضرب من الرجال معتدل الجسامة كأنه موسى عليه السلام رجال شيئا ورأيت ما ولد عيسى مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها مشابهة عيسى عليه السلام سرعه ابن مسعود تاسو ابن مسعود تقولي شکل پشان دے شکل چاہے دو عیسی علیہ السلام دے عیسی علیہ السلام دے نو معنا دارا کہ موسی علیہ السلام کو موسی علیہ السلام تک جسم والو په حالت کې ماویل او ورأيت مولى ابراهيم عليه السلام ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا قوم من رأيت به شرعا فيكون يعيشه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا قوم من رأيت به شرعا سجده وفي رواية مرور نبي کے خیراغلے اجے کی دیکھے میں کول خلی فراغلے نبی تتا سبوری جبريل عليه السلام من او شکل دغسو آیا وبه قال حدثني محمد بن رافع وابو محمد وتقال في قال ابو رافع حدثنا قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي به موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم توصيف پیغمبر علیہ السلام کو نبی علیہ السلام موسی علیہ السلام توصیف کو فإذا رجل موسی علیہ السلام سره حقیقتو زګمان کوما فاعل د حقیقتو امرادات دی دا ګمان کوم قال ویلی مسترب دا مسترب تویل کې ویل کېږي خو غیر شدید او ډیر نو او سوې مسترب په معنا د خفیف نحو سره دی دې وخت چې کوم دې په بدن باندې سموا ډیر غړ نو الرجل راسي سیده ویستان والو سیده ویستان جاء مخالفت مشتري معنا سیده ویستان والو ومانا دارے ډیر خوار نو دا وستانه من وجه سبب من وجه چې نه وګوري والو کوي فانه هو یک من رجال شنو اتا نو قال پیغمبر سلام علیه و قال ولكن إذا فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعت عيسى عليه السلام ربعت درمیانه قطوالو ربعت دا درمیانه قطوالو كأنه خرج وکی علیہ السلام راوته دې من دي مات دې ماتنا دې مات معنا نه یعنی حماما وې کې تعبیر چې دا راوته د حمامنا یعنی دې نظارت دا ټول کله حمام په شانتا دې دا مخ نه چې دې نو دا وو
چې وی چې جن یا حقیقتا دا صدا ویلې دا څه وې کې دا د او چې نه دا ویلې یا اشاره د نظارت او تازگی د مخنجتا لکه سړی چې تازه د حمام نه راوځي وسلو کې دا غیر کې د صفاف کاری جو افتخاری نو وې کې صلی الله علیه وسلم په دغه حالت کې ما ولیدل ما دا ولیدل وې چې د نو حمام نه راوځي قال نبی اسلام وې وایا ولا أشرك عليه السلام ولا أنه فيه قال نبی اسلام کو وجیتو بناء وایا بأهل ما لبثوا إلى بلقهم فقيل لكم أيها الشفاء فأخذ كل ولم تجدوا فقال وفيكم أما إنك لو أخذت القول غوت أمتك وبه قال حدثنا يعلم بن يحيى قال قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إلي أنزلت الكعبة فرأيت رجلا أعلم وقل لكما عند الكعبة بنيت شعبة اللاباني فرأيت رجلا أعلم فأحسن ما أنت رأي من الرجال ويكي خيار صحابة داخل لدي من آدم الرجال من آدم الرجال تنبذون خلق نما ورد جو سلطة خيار لكل متن فأحسن ما أنت جو سڑے نے گندم دن کو جن کو ډیر کیا ترن والا گندم دن کی لغو لمتن او دسی کڑی چکم دے دال لما دا میں د کعبه سره ولیدل بیت الله سره ولیدل چې تا کعبه ویل کی د کعب چې جنو اتفاق ویل کی بیت الله وچته کعب هغه کوټه ته ویل کی چې هغه مربع وی نو کعبه ته د کعبه وینا مربع را لغو لمتن جدید لما لما هغه وستان ته ویل کیږي چې تجاوز کی د شحمت الاذنین نا د نروی د غوږونو تجاوز کی د لما ویل کیږي چې نروی د غوږونو پورې ویږي ته وفر ویل کیږي چې تر وګو پورې وینو د ته چومو ویل کیږي دته د کدرې قسم نبی اسلام وستان پوری کیږي وفرات تر غوږونو پورې وی او جمعات لما چې د غوږونو تجاوز کی دندې راځي او چې تر وګو پورې وی نو دې ته سوي دیتا جمعہ بھی لکیگی جمعہ تر اوگو پوری وی نو ما داولی دل لیما کا احسن ما انترائی من اللیمم خیاستا خلصون والا چکم موسیٰ علیہ السلام قد رجلها فتاقی سرا قد رجلها مانا دی گم کوئی کی دی گم اسکری دا وفتان لرا فیدا وفتان تقتر ما بیدت اوگونا کوئی کی دوگونا بیگی معنا در وستانی دا لکلی تفاوت تاویل چې دا وبې کیا چې ولې نو کې نه باندې دا ګم کړی دي ځکه وستان باندې واچې وستانو باندې تیل واچو او نه باندې ګم کې نو دا خیاستو کلی پاړي تاسو دې وستانو مستقيا على رجلين او على عواتق رجلين وصلوا وګو باندې تکلیف ورلوا مراد رجلين هغه سودي چې هغه ولېږي هغه وکړي رجلين هغه چې دی صلی الله علیه وسلم د هغه چې دین کوي نو مدد وکړي د صلی الله علیه وسلم مدد وکړي نو دا سود عوات رجلین چې سود صلی الله علیه وسلم مدد کوي په حق باندې ماتنه مهدی اسلام دې حضرت اسلام دې د دوه کسانو په وګوانه لاسونه چولې وو چې اشاره ده چې مهدی اسلام حضرت اسلام په عیسی علیه السلام مدد کوي يشوف بالبيت مثلا هذا وقيل هذا المسيح ابن مريم نے ثم الى انا بالرضا اذا انا برجل الناس فديو سريتا مقام كما ذات سريو جاجن گڑبوتی وستان والا وقتاتن زیاد گنجیو چوستان گڑبوتی اور زیاد گنجیوی زیاد انتہائی زیاد گنجی وستان والا او اعور العين اليمنى او امدارنگا دیتا اس طرح سے سنگا داولندوا كانها عنبه طائفيه ويك ذات ولا پشان د انګور دانه شاګرا اوتی لکه انګور دانه چې جناورا اوتی دا ستګیوا او د دې د شکل د طریقې باندې دا ډېر بدو اوس دا سره ما وې تاسو د دجال او د دجال څخه دې بیت الله طواف کولا په ځان دا اولی دلا دا نشته حل د مکه مکرمه ته مدینه منوره ته موږ وایو دا په هغه زمانہ کې چې کوم زمانہ د فتنې وی د دجال لودي
مکه مکرمه مدینه منوره ته داخله دي نشي داخله دي نشي هغه نه مکه ممکن دي چې دجال چې نو دا داخل شي دجال دا داخل شي اوس قضیان رحمه الله وي چې عیسی علیه السلام دې دا پستر ګوانه پیغمبر اسلام دې هیڅ شک نشته چې حقیقتا هغه طواف کولا او یا په خوب کې دې چې هغه ولې هغه طواف کولا او دجال چې دې دا د خوب حالت دې چې نبی اسلام په خوب کې ماده ولې دې او ستوي چې خوب کې څنګه ولې دا راغلی نو موږ په خوب کې دی ولیدل چې دا دار مکه مکرمه مدینه منوره په اخر زمانه کې کې وخت نشي راتلی امکان لري چې مخکې شي نو ما تاسو په من حاضر د دې پښې دې ویرا مسیح دجال دی اوس عیسی علیه السلام تم مسیح ویل او لوخات دجال تم مسیح ویل واره او د دوار مسیح دا عیسی علیه السلام ته مسیح وایي مسیح ابن عربی وی مسیح په معنا د صدیق سره او صوبې مسیح دی وجه لکېږي دا ممسوح اسفل القدمین دې دا قدمین نه دا چې کوم دي حواله وی دا دي ځکه مسیح وی کې دا کې مخشي وی عیسی علیه السلام په نن دي دا تله د حوال په دې کې دا کوم دي چې هغه چته دي د احمس دا پکې نو دا جدواله دا پکې نو یعنی اخمس القدمین سید قدمونو والا ذکر مسیح وی یا مسیح درې دی وجنه ویل کېږي چې زکریا علیه السلام عیسی علیه السلام مخه کړی یا ورته دی وجنه ویل کېږي چې عیسی علیه السلام زمکه وکړه دی یا دی وجنه چې عیسی علیه السلام د مور نه راوتلا ممسوحا عیسی علیه السلام دا ممسوح بالتهنو عیسی علیه السلام مستشیو بصیر باندې دا حالت کې پیدا شوی یا دی وجنه وتر کې چې عیسی علیه السلام پیدا کېدل دا مسحد بالبرکت او حين ولدا د پیدایش کو او یا دی وجنه چې الله تعالی مسحه عیسی علیه السلام په یو بیا تو کلی شکل باندې الله پیدا کړی چې څو ته مسیح دا ویل کېږي ځکه الله تبارک وتعالى عیسی علیه السلام مسح کړی دا معنا په خیاسو کلی شکل باندې د الله په خپل قدرت کامله پیدا کړی عیسی علیه دجال ته مسیح ویل دجال ته چې د مسیح دی وجنه لري ممسوح العين یو وخت یې مساشوي دی وخت یې ورنه دی یا چې نو دا اعور دی اعور ته مسیح ویل کېږي یا چې کله راوځي په اخر زمانہ کې پس مکه باندې بدی او مکه چې کوم دی هغه مکه کوي معنا مکه بقته کوي او چې نو مکه کوي ګرځي وا دی وجنه دې ته مسیح دا ویل کېږي لیکن عیسی علیه السلام ته مسیح ویل کېږي دا مسیح د هدایت دی او دجال ته مسیح ویل کېږي دا مسیح د ضلالت دی عیسی علیه السلام په خپل مکه باندې کوي چکر به وਹੀ خلکو ته برهنمایي کوي د پیغمبر علیه السلام د دین دعوت به ورته دجال مسیح دی هغه په مقدس مقدر دی منډه وਹੀ دا به خلک چې هغه گمراه کوي څنګه کوي هغه گمراه کوي ځکه هغه ته مسیح ویل کېږي او عیسی علیه السلام ته مسیح دی وبه قال حدثنا محمد بن كتاب المسلمي قال حدثنا سفيان بن عياض عن موسى وابن فتح عن النبي الله تعالى عنه قال قال عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفجر وما بين وسط دجال خلقه معنا در نبی اسلام یورز وما بين وسط خلقه معنا نزال خلقه نبی اسلام کارو پیغمبر اسلام ظاهر شان پټ لو پیغمبر اسلام دو سلام شان پټ هغه نو دې حالت کې پیغمبر اسلام ذکر هغه جاوو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى ليس باعور اخل ذو كل شيء لا تبارك وتعالى اعور نه الا ان مسيح الدجال مردم خبر را چې مسیح الدجال اعور ده اعور عين اليمنى دا خسترګه چې څنګه راوړل ده انها عينه عنبه خاطئه وې کې دا سترګه دې دا په شان د چا د انګوردانی دا چې دا ګلو بهر راوتی وي دا سلا معنا دا چې تاسو دا یاد ساتي چې الله تبارک وتعالى اعور نه دي او دا چې دینو دا اعور دي دا اعور او بل چې دا اعور دی
کأن عین عنبة طافیة یا طافئة چې په همدې باندې شي معنا دادا گویا کې د دې په دې سترګې کې په بنشتو بتې نسلې دي طافیة د دې د سترګې چې کوم د اوراو کې د بهر وارد د اوراو کې د اعور عین یمنا دا سترګې چې د نوغدا دا سراوتی د لکه څنګه انګور دانه چراوتی وي د نورو چانه د دانونه هغه راوتی وي بل روي سرا د مخصوص العين دی دې په مابین کې تعارض او تضاد نشته دی معنا دره د سترګې چې کوم دا دې کې کوم نشته دی دا سترګې چې جنو دا بهر راوتی دا مخصوص العين دی د مختره برابر د ډیر بهر راوتی دا څه کاری کې لکه شان د انګور دانه چې هغه راوتی او دا تشبیه دا انګور دانې سره ورکړی دا چې کله وبتی نه هغه وبېږي دا کې سره تشبیه دا ورکړی دا مصلا یا ممسوح دا نو دلته روایت کې راځي چې بحجرا ولا ناتئه دې معنا دا چې دا عین یمنا چې کوم ډېر دننه تللم دا او ډېر بهر راوته نه دا دې دا معنا دا دې په ما بین کې تضاد او مخالفت دانشته قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ما ليله في المنام عند الكعبه فاذا رجل آدم فاحسن ما ترى من كل الرجال گندمګلو خلقو کې خیام تو کلی شکل والا سره تدریو لمتو بین منکبه همدارنګ چې دینو اچولیو هغه مخبل کما بین چا کې وهلیوا هغه مخبل کما بین د منکبین کې معنا در هغه وختان چې د دې هغه لمو هغه د دوار او کما بین کې د دې وختانو رجل الشعر سيده وختان ولو يذكر راسه ما هو واضعا يديه على منكب رجل وهو بينهما يطوف بالبيت فقلت من هذا قال هذا قالوا لي مسيح ابن مريم له ورأيت رجلا ما ولد له سړی جعدا قططا ګړبو چې وختان والو او ډیر زیات ګړبو چې دا وختانې دا جعد سره قطط دارای علامه ربی رحمه الله وی دا جعد دا صفت رجال د فارغی دا جعد چې سړی لپاره صفت هم ده دا جعد سړی لپاره چې دا دم هم نه واړه استعمال لري جعد سړی لپاره صفت هم ده او جعد سړی لپاره دم هم ده ولی ځکه دا جعد چې دم شینو دي د معنا غانې دي جعد په معنا د تفسیر متردد سره دی هغه کړي چې کدي چیز وی او ډیر چیز وی کدي چیز وی او ډیر زیات چیز وی نو هغه ته ویل کېږي او تاسو سره طالب عبد الله بن او ناشنا کمانا کوي یو دومره وان دومره حرکت او دومره جرام ورته شران شي دا لګیو دومره تاسو کې زور دومره کوچی تاسو دومره زور د ما په دې سره موضوعات د لاندې وزارت او په زور کوم په خیره دا چې ناشنا او بل ناشنا کارګر په ډېر عجایبات باندې هغه ټول تقریبا یا په ځونی کې نشته انتهایی ضرور نشته ټول خدای څنګه نوري کوو عجایبات داو د قران کریم حافظ او خحف خو دې आवाज وچی سی په نه نو پته کو برابر سامان نه وي د څه کولو خالي پکې نو برابر دې خپل اړیکې چې تاسو یو کولو راو تر تاسو باندې چې تاسو دا دې سره علم پوره کړی او دې پرځه مو تر فارغ او برابر نه مخکې مدرس د تر باندې په شپه باندې د حافظانو د فرضیو او دې یا مسلمانانو مخکې چې دې شومان دې باندې د باندې کوم د تاسو باندې درې پروګرام باندې د نشم په خبره غوړي ورته کې یو چل دی کنه خاندي چل دا چې د خپل پروګرام سره مې د حافظانو پروګرام یو ځای کړی دی د خپل پروګرام په د حافظانو پروګرام کې ورولم او دا څنګه د شپه باندې کوم چې دا مونږ کې ورولم چې د تفصیل اخلاص ټول پروګرام
نو خبر مې دې پورې کوله نه تو کا کړی دا دومره نو دا قصير متردد چې وی نو دا ګور دا صفت نه بلکې دا ځان دی او بل چې کوم دی جهاد راځي په معنا د بخیل کرا جهود الیدین چې دا تاسو نه چې کوم دی جهود الاصابع عربی جهاد الاصابع معنا بخیل دی ویل کېږي سب الاصابع چې لاسونه کولاوي صدقې کې خیراتونه کوي جهاد الاصابع چې لاسونه سکړي معنا صدقې خیراتونه کوي دام کم دی کدا دو معنا غانې واخلې بیا جهاد چې کوم دی دا دم دی ویم جهاد دارا دي چې نو دا صفت دی یو په معنا د شدید الخطر سره دی جهود الجسم دی تک جسم والا دا صفت دی تک جسم والا دا صفت دی او دویم راځي جهود الشعر شعر انسان چې کوم دی سیده نوی او هغه کې معمولی شان د ورو کیاوي نو به دی وخت دا صفت دی دا مبحدا دی وخت دا مبحدا نو سرود پار علامه هروی هم صفت کې دي شي مقام هم چې نو دا تم کې دي شي او من فقلت من هذا فقال المسيح من ورأيت وراءه وجل جاءت فقال لها ورأيت إلا أشهر الفن رأيت من الناس غير مشابهين رسول من رأيت ما لدي من الناس تكلمنا بابن فتانا جديد مشابه ابن فتن ابن فتن دا عبد العزى ابن فتن نبيغي دا يصريد فضع قبيلينو او دا جاهلية مشهور بد شكلو نبي السلام ويقول عبد العزى ابن فتن تقول تحت ورجلين معاذنا المعاونين مرادي سوچ دي باطل باندې پېښاتي د چانه دي عمراونا يسوق بالبيتي فقلت بل من هذا قال دي هذا المسيح الدجال دا مسيح الدجال نے قاضي عياض رحمه الله وي دجال کو من شوی تو مسيح مکرمینا لیکن دلته عند خروجه في اخر الزمان شاکر زمانہ کې راوي مسیح مکرمه ته داخلي کینا او اوس چې په دې داخلي کیږي او طواف چې دجال بیت الله سره کړی وي سره د دې نشه دا کافر دی دې طواف څه کولا دا ماول دې په دې باندې چې دا خو د پیغمبر علیه السلام دی دا مکاشفات د پیغمبر علیه السلام دی او شفاء نبی علیه السلام دا کشف کړی شو چې عیسی علیه السلام په خپل صورت حسنه باندې عیسی علیه السلام باندې او دا چې یتوب حولتی عیسی علیہ السلام بچا کافر دي نه طواف دي لپاره د اسلام د فساد لپاره بغوردي پیغمبر اسلام ته دې کشف وشو دې وضاحت ورته په خپل شو عیسی علیہ السلام په تفصیلی شکل کې راځي مکه باندې بچکري وري اصلاح د خلقو په کې فساد په مقصد کې نه کړنی پیغمبر اسلام ته کشف وشو چې دا دجال په هغه صورت کې طریقه کې باندې دي هغه په شکل کې چې کم ظاهري هغه دجال يدور حول الدين د دین نه چا په باندې وې دا وګورېږي دا چې د فساد خلک کې پرې اختلافات خلک کې پیدا کوي دا توسط د دین مخالفت دعوت خلکو ته کوي دعوت کوي په دې شکل کې چې نه دا ورې دي او وبه قال حدثنا الزهري قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا هذا ركب من الرأس وضع يديه على رجليه يكبر ويقول فسألت من هذا فقالوا عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم لا يدري أي ذلك قال ورأيت وراءه رجلا أعمى رجع الرأس أمر العين مما أشبه من رأيت به إبن وطن فسألت من هذا فقالوا مسيح الدجال وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن سعيد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كتبتني قريش أرسلت نسبة الظهور كما قريش دچانا جدي قسم کے سید اثرانا نسبت الظهور قريش قمت ظهور دین بچاتے حجر کی حجر دا یو دې چې دی یعنی پیغمبر اسلام اولن کو دې سپد شیو بار اسمان د درلو دې لپاره شهود دنیا دا ویني مراد حجر نه حتیم دې د حتیم په قوانه چې د حجر دې وجد الله لي بيت المقدس الله ما تبيت المقدس قال فقط شروط موضوع اخبرهم ما خبر القرآن حياتي وانا انظر اليه وما دې کتلې دې ته کتلې او ما چې نه جواب دا ورکولا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم
کله ما ویل چې زه په معراج ته د اسمانونو ته تللی ما بیت المقدس ته تللی ما نبی علیه السلام هلته حاضر و دا چې دا خبرې مې وکړې نو یې په دې سره دی ویلې ها چې تللی بیت المقدس ته تللی هلته دا عبادت کړې مونږ او خدانا کوایا چې بیت المقدس وسته ایسو بیت المقدس سره څنګه د بیت المقدس منارې څنګه بیت المقدس دروازې شو د بیت المقدس کړکېګانې شوې بیا دا خبرې نو دا شو اوس سروت کې راځي پیغمبر د مصطفی دا څه کېده ما په بیت المقدس ته تلې ما په دې دروازې شمارل نه می منارې شمارل نه می وته پای شمارل لکه چې اکثر حاجان ویش یا رب الله تمام کوله بیا د کینې نه پای مې شمارل نه نه منارې مې شمارل دروازې مې شمارل سړی ته خدا پته نه چې ته دروازې شمارل پاره نه کوي یا دا باندې کلی چې راحت لاړم او ته چې جنو حجر اسود هغه په سیده خل می ټیلو نه ټیلو یو می داس عمر ګل می داس عمر ډول د چا بستر وخت له مو دانو په حجرات ته ما نظر ځان چې په چې ما ځان کار کوي او سوالي کړل له وبان آزاد کړل کله چې ټیل وایي چې دې سره کوم شي ختم کړل حق ته اشاره وکا ورته دې سره اشاره وکا بشي باندې کې دا کافي دي تر څو فرض نه واجب دي دا مستحب درجه دی په دې خرج له موږ خلکو کوو خینو خرج دې نه یو بیان کړ نو دا په ځان دې مثلا حیران ټول سرویس کې څه خبر شو په الله تبارک وتعالى روایت مختلفه ده بعض کې راځي مخامخ یو ورته هغه جبل القبیس چې دې څه خبر شو په الله پاک د حجت وجود دي حاتم کې او په دې جبل ابي قبیس باندې د بیت المقدس راته مخامخ کې کوي چې مخامخ کې هودن هغه د منارې سودي ما کتلې مالې دومره به دروازې سودي مالې دومره پایې سودي دومره رنگ څنګه دې دومره منارو رنگ څنګه ما ته تیار کتلې دا دې ترتیب څونه جوړ دي حیران شو دا وشته په جواب ورته باندې ورته راځي چې دا مکرات الله ته د دلته مفکرې ته سره ذکر وکړم استغفر الله جواب به ما وته ویلي چې دې داس مکه پېښه په تر ماپس مې دې نه کړه څنګه داسې منارې داسې کړکې داسې دروازې داسې داسې مخې کوم طرف ته دې فلاني طرف ته دا ټول بهر څنګه دې سوکو پرندو ټول او دې مې دې ویلي ډېر علامات مکول چې ما خدای راځي تاسو ته دې او هغه قافله پلاني دي چې وران دې دلا یو څنګه په هغه ویری او بل دا چې ستاسو قافله چې سبا کیږي سبا په تو سره پلاني یو مخکې پلاني دې باندې بدار راوړي او راوړي د دې کسان چې نو چې شته وي بیا هغه ټیم په مخه وخت موږ په هغه کاندو باندې راوځو دا سره ورشته چې دا موږ موږ دې موږ به چې هغه قافله نه تاسو ته نه وته چې په پلاني وخت او په هغه په پلاني کې پلاني دې کوم غو چې یو ګوف ستوم په هغه ویریدل موږ اسپون نه پاتہ په هغه کې موږ اسپون ویریدل په هغه کې ویریدل چې هغه څنګه دا پورا ټول نه کې نه دا ویریدل تاسو معلومه وذکر دا وایي چې فتفقت شروع اخبرهم عن آياتي وانا انظر اليه ما بيت المقدس دا بس کو ته یو څه بیا خبره زور ډیر الحمد لله